بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، ویلکم ټو مای چینل. په دې ویډیو کې به مونږه ایڈجیکټیو چې دی د هغې ایڈجیکټیو ټایپس به مونږه ډسکس کوو. تاسو ایڈجیکټیو پیژنئ چې د ورډ ویچ کوالیفای ناون آر پروناون، نو هغې ته به مونږه څه شی وایو؟ ایڈجیکټیو به ورته وایو، او په اردو کې ورته اسمي صفت ورته وایو. ټیک شو. د اسمي صفت چې دی زموږ سره ټایپس چې دي د هغې ټایپس به مونږ په دې دغه کې سټډي کوو. وایي the word which describe the quality of noun or pronoun. کله چې دا زموږ سره د ایڈجیکټیو څه دی ډیفینیشن دی، وایي هغه ورډ چې هغه زموږ سره د ناون یا د پروناون کوالټي چې دی کوالټیز دغه کوي ډسکرایب کوي، نو هغې ته به مونږ ایڈجیکټیو وایو. ټیک شو. word which describe the quantity of noun or pronoun is called adjective of. ګوره چې کله د زموږ سره د ناون او د پروناون کوانټیټي کوالټي چې کوالټي دغه کوي، نو هغې ته به مونږه ایڈجیکټیو آف کوالټي وایو. ټیک شو. او چې کله کوانټیټي دغه کوي ډسکرایب کوي، نو هغې ته به مونږه څه شی وایو؟ ایڈجیکټیو. د ناون کوانټیټي یا د پروناون کوانټیټي ډسکرایب کوي، نو هغې ته به مونږه څه شی وایو؟ ایڈجیکټیو آف کوانټیټي به ورته وایو. ټیک شو. بل ټایپ چې دی زموږ سره ایڈجیکټیو آف کلر وایي، دا به زموږ سره ډسکرایب کوي د کلر آف ناون آر پروناون. د یو ناون یا د پروناون کلر به دی زموږ سره څه کوي؟ ډسکرایب کوي، نو هغې ته به مونږ ایڈجیکټیو آف کلر وایو. ورډ ویچ ډسکرایب د سایز آف ناون آر پروناون. د ناون یا د پروناون سایز چې کوم ایڈجیکټیو دغه کوي، نو هغې ته به مونږ ایڈجیکټیو آف سایز وایو. ټیک شو. بل زموږ سره دی د ورډ ویچ ډسکرایب د شیپ آف ناون. شیپ چې کوم ایڈجیکټیو زموږ سره د ناون او د پروناون شیپ دغه کوي ډسکرایب کوي، نو هغې ته به مونږ ایڈجیکټیو آف شیپ وایو. ایڈجیکټیو آف اوریجن چې دی وایي ډسکرایب ویر something come from. چې د یو سیز اوریجن مونږ ته ښایي چې یاره دا سیز د کم ځای نه راغلی، کمې کارخانې نه، د کم ملک نه، د بل څه بل څه، نو هغې ته به مونږ څه شی وایو؟ ایڈجیکټیو آف اوریجن به ورته وایو. دا شو زموږ سره ټایپس اف څه د ایڈجیکټیو ټایپس. اوس راځو مونږه د هغې مثالونه لرو. ټیک شو. ایڈجیکټیو آف کلر چې دی که نه، نو مونږ به وایو چې یا دا سیز پینک دی یا بلو دی یا ریډ دی یا سپین دی، بل ټول کلرونه چې دي، نو په دې کې مونږه ایڈجیکټیو آف کلر کې چې دی مونږ به د ناون یا د پروناون کلر، او په کوالټي کې چې دی ایڈجیکټیو آف کوالټي کې به مونږ څه وایو؟ چې دا سیز یا نرم دی یا سخت دی. ټیک شو. دا سیزونه به پکې مونږ ډسکس کوو. ایڈجیکټیو آف کوانټیټي کې به مونږ وایو چې هاو مچ څومره دی، یا څلور دی یا لس دی یا شل دی، او یا هاو مچ څومره دی یا سیوا دی یا کم دی. ټیک شو. نو دا به زموږ سره راځي ایڈجیکټیو آف کوانټیټي. کوانټیټي مونږه مقدار ته وایو، کوالټي چې دی نو مونږه معیار ته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ایڈجیکټیو آف سایز. نو ایڈجیکټیو آف سایز کې به مونږ وایو چې یاره دا یو سیز سمال دی، لارج دی او بیگ دی. ټیک شو. یا ټینی دی. ټیک شو. دا سیزونه به پکې مونږ څه کوو؟ ډسکرایب کوو. ایڈجیکټیو آف شیپ کې به مونږ څه ډسکرایب کوو؟ چې یاره دا زموږ سره د دې شیپ چې دی ټرائنګولر دی، سکویر دی، ریکټینګولر دی، ایرریګولر شیپ دی. دا ټول شیپونه چې دي، نو دا به مونږ په د ایڈجیکټیو د ناون یا د پروناون شیپونه چې دي، نو به مونږ په ایڈجیکټیو آف شیپ کې سټډي کوو. بل ایڈجیکټیو آف اوریجن کې به تاسو ته ووایي که نه چې یاره د پلانکې سیز یا د پلانکې انسان د کوم ځای نه راغلی، پاکستان نه راغلی یا د افغانستان نه، چې دغه افغان دی یا دغه اوریجن چې دی هغه د کوم ځای نه شوی دی. ټیک شو. نو دا زموږ سره شو شپږ ټایپس اف څه ایڈجیکټیو. دا ځان ته یاد ساتئ. بل زموږ سره دی a word which carry more than one syllable. هغه ورډ چې د هغې سره په هغې کې زموږ سره د ون نه سوا سیلیبل موجود وي، نو هغې ته موږ ملټي سیلیبیک ورډ ورته وایو. ټیک شو. ملټي سیلیبیک ورډ به موږ هر هغه ساوند ته وایو، هر هغه دغه ته ورډ ته وایو چې په هغې کې زموږ سره د یو نه سوا سیلیبل پکې موجود وي. ټیک شو. لکه زموږ سره مثال دی پاکټ. څه؟ پاکټ. پاکټ کې زموږ سره څه دوه دغه دی. ټیک شو. دوه سیلیبل دی. ټیک شو. پاستا. پاستا کې زموږ سره څو دوه سیلیبل دی. بنانا چې دی په هغې کې زموږ سره درې سیلیبل دی. بانانا. بانانا درې پکې زموږ سره سیلیبل دی. افټرنون کې هم زموږ سره 3 سیلیبل ورډ دی. افټرنون بنانا چې دی دا زموږ سره 3 سیلیبل ورډ دی. پاکټ او پاستا چې دی دا زموږ سره 2 سیلیبل ورډ دی. اوس موږ راځو چې دا ملټي سیلیبل ورډ کم دی. نو کمپینین چې دی دا زموږ سره څو ملټي سیلیبل ورډ دی.
3 syllable word دی ټیک شو. کمپینین ټیک شو. ګرینډ فادر دا هم زموږ سره 3 syllable word دی. بلون چې دی دا زموږ سره 2 syllable. ریمبو 2 او کلاس روم چې دی 2. الیفینټ چې دی دا زموږ سره 3 syllable word دی. دا زموږ سره امپورټنت دی دا پکې راتلی شي. ټیچر چې دی دا زموږ سره 2 syllable. سیسټر چې دی سیسټر دا زموږ سره 2 syllable. بل چې دی لیډرشپ چې دی نو دا زموږ سره 3 syllable او ټلیفون چې دی زموږ سره 3 syllable. دا هم زموږ سره ډیر امپورټنت دی دا پکې راتلی شي ټیک شو. بل موږ سره راځي دویم چپټر چې دی هغه کیټرپیلر. څه شی د چپټر نوم دا پویم دی دا غنوم د څه شی کیټرپیلر او دا چې دی کریسټینا روزیټ چې دی نو دا روزیټي دا د لیکلی دی ټیک شو. نو داسې تپوسونه پکې هم کوي چې یاره پلان کې فویم چا لیکلی. پویټ اف پلان کې فویم از کارډ کیټرپیلر فویم چې دی هغه چا لیکلی نو تاسو به ورته وایئ چې کریسټینا روزیټي ټیک شو. بل زموږ سره راځي سم ورډ هیو سایلنٹ لیټر. دا موږ ووایو خو بیا پکې هم راغلی دی وایي څه ورډ چې دی د هغې سایلنٹ لیټر یې هغه سپیل کیږي خو پروناونس کیږي نه. نو دی کین بي واویل دا هم واویل هم سایلنٹ چې دی هغه واویل هم کیدی شي او کانسوننټ هم کیدی شي. لکه په دې لفظونو کې زموږ سره کلیم کې بي زموږ سره سایلنٹ دی. په دې کې جي سایلنٹ دی. په تم کې بي سایلنٹ دی. په نیم کې ای سایلنٹ دی. په آنیسټ کې زموږ سره دا هانیسټ نه دی دا آنیسټ دی ټیک شو. اچ چې دی دا پکې سایلنٹ دی. اټم کې زموږ سره اټمن نه دی اټم دی نو ان پکې سایلنٹ دی. ریف ټیک شو. بل چې دی کارنل ټیک شو. کالنل ټیک شو. او پکې کالونل نه دی. بل فاسن ټیک شو. ټی پکې سایلنٹ دی. ناک کې زموږ سره کې سایلنٹ دی. په اوپن کې زموږ سره ټی سایلنٹ دی. په ګایډ کې زموږ سره یو سایلنٹ. گو ایډ نه دی گو آیډ نه دی خو ګایډ دی ټیک شو. یو پکې زموږ سره سایلنٹ دی نو سایلنٹ لیټر په دې کې وپیژنئ. بل زموږ سره راځي ټرانزیشنل ډیوایس آر ورډ آر فریز دیٹ هیلپ کیری ا تھاټ فرام ون سینټنس. ټرانزیشنل ډیوایس دا هم ډیر اهم ټاپک دی. په دې کې په دا پکې راځي نو موږ وایو چې ټرانزیشنل ډیوایس موږ هر هغه ورډ ته یا هغه فریز ته وایو چې هغه زموږ سره د یو سینټنس نه بل سینټنس ته تاټ وړي خبره وړي ټیک شو. فرام ون پیراګراف ټو انادر یا به د یو سینټنس نه بل سینټنس ته خبره وړي یا به د یو پیراګراف نه بل پیراګراف ته خبره وړي. دغه ټرانزیشنل ډیوایسز ټیک شو. اوس موږ پیژنو چې ټرانزیشنل ډیوایسز څه دي. نو زموږ سره دیر پور چې دی نو دا زموږ سره په ټرانزیشنل ډیوایس کې راځي. بټ چې دی زموږ سره په ټرانزیشنل ډیوایس کې کانسیکوینټلی زموږ سره راځي په ټرانزیشنل ډیوایس کې. مور ایور چې دی نو دا هم زموږ سره ټرانزیشنل ډیوایس دی او ایز ا ریزلټ چې دی دا هم زموږ سره ټرانزیشنل ډیوایس دی. دا وپیژنئ. دا پکې تپوس کوي چې یاره په دې سینټنس کې پلان کیسز چې دی هغه څه شی دی نو که دیر پورې نو یا بټ یا کانسیکوینټلی مور ایور ایز ا ریزلټ. موږ به دې ته ګورو چې یاره د دې ځینه خبره بل ځای ته وړې ده ټیک شو. د یو سینټنس نه خبره بل سینټنس ته وړې ده نو هغې ته به موږ وایو چې دا زموږ سره ټرانزیشنل ډیوایس دی. بل زموږ سره راځي کلیکټیو ناون. کلیکټیو ناون به موږ دا د ناون قسم دی چې ریفر ټو ا ګروپ اف پیپل ار تھنګ ټیکن ایز ا هول. فار ایگزامپل وایي کلیکټیو ناون به موږ څه ته وایو دا به زموږ سره ګروپ اف پیپل څه شی یا به د پیپل د خلکو ګروپ یا به د سیزونو ګروپ یا به هول ایگزامپل اف ټیم ټیک شو یا به هارد ټیک شو او یا سوام. نو هارد اف ډیر د ډیر چې دی هیرن د هغې یو کنډک وي یا به سوام اف بی د مچو هغه ټول ګروپ ته موږ سوام وایو ټیک شو. دا زموږ سره اوس راځي د کلیکټیو ناون دی. کراوډ اف پیپل. کراوډ اف پیپل دا هم زموږ سره ډیر امپورټنت دی چې د خلکو ګروپ ته به موږ څه شی وایو کراوډ به وایو. بوکیټ اف فلاور د ګلونو غونچک ته به موږ څه شی وایو بوکیټ به ورته وایو ټیک شو. پلټر اف بټرفلای دا د بټرفلایز ګروپ ته به موږ فلټر وایو. فلک اف برډ د برډ دغه چې دی ګروپ ته هغې ته به موږ فلک وایو. او کلاس اف سټوډنټ د سټوډنټ جمع ته ګروپ ته به موږ څه شی وایو کلاس وایو. دا چې دی دا زموږ سره ډیر اهم دی. د ځان سره ولیکئ او یاد یې کړئ ټیک شو. د خلکو ګروپ ته به کراوډ وایو. د فلاور ګروپ ته به بوکیټ وایو. د بټرفلایز ګروپ ته به
فلټر د برډ ګروپ ته به موږ څه شی وایو فلک وایو او د سټوډنټ گروپ ته به موږ کلاس به ورته وایو ټیک شو بل زموږ سره راځي چې some word have initial consonant which are not pronouns so word چې دی هغه کې به زموږ سره initial consonant څه شی وي initial consonant به هغه به زموږ سره نه pronounce کیږي ټیک شو لکه مثال موږ وایو right دا right نه ویل کیږي خو right ویل کیږي یا نیل یا نی هم مونږ وایو ټیک شو نو په دې کې دا کې چې دی دا سایلنت دی په honest کې زموږ سره اچ چې دی دا سایلنت دی دا زموږ سره کانسوننت دی خو ویل کیږي نه ټیک شو we put article a or n with those word by focusing on the second letter نو د دې چې کله زموږ سره کانسوننت نو دا اوس مثال لکه زموږ سره honest راغی کنه د honest په مونږه a honest بنوي ټیک شو a honest به ځکه نه وایي چې دا اچ چې دی دا پکې زموږ سره سایلنت دی تاسو به وایئ چې یاره دا خو مونږ ویلیو چې کله a راشي دا ا چې دی دا به مونږ هله یوز کوو چې ورپسې لفظ چې دی هغه زموږ سره صحیح هغه زموږ سره کانسوننت نو په دې لفظ کې په دې دغه کې honest کې خو زموږ سره ورپسې لفظ چې دی اچ دی نو دا ولې مونږ a ورسره نه لیکو دا زموږ سره a ولې نه راځي دا به مونږ n ولې لیکو نو ځکه به لیکو چې دا a چې دی دا n چې اچ په دې کې چې دی نو دا څه دی دا سایلنت دی نو پسې ورډ چې دی زموږ سره او راځي نو د دې وجې نه موږ لیکو چې ان honest ټیک شو یا بل داسې لفظونه داسې نور لفظونه پکې هم راځي ټیک شو د دې خبرې مطلب دا دی چې کله زموږ سره ورپسې لفظ چې دی هغه کانسوننت نه سټارټ کیږي خو کانسوننت کې اولنی لفظ چې هغه سایلنت دی د دې نه وروسته بیا به په هغې کې په هغه کیس کې به موږ ان لیکو ټیک شو ان آرټیکل به استعمالو بل زموږ سره راځي adjective of origin describe where something come from with the adjective of origin دا خو مونږ وایو چې یاره دا یو پلان کیسز د کم ځای نه راغلی دی ټیک شو فور ایگزامپل مونږ وایو چې یو سیز د چاینیز سیز دی یا انسان دی یا بل څه د چاینا نه راغلی یا ترکیش چې دی د ترکی نه راغلی ټیک شو اوس مونږ وایو چې شازیه لایک ټو ایټ استریلیان اپل استریلیان د اپل چې دی دا د کم ځای نه راغلی دی د دغه نه د استرالیا نه نو دا زموږ سره څه شی دی adjective of origin a او ورته زه ولیکم adjective of origin دی ایټالین کار چې دی نو دا هم زموږ سره adjective of origin دی دا اپل چې دی دا زموږ سره ناون دی خو دا چې د دې صفت په څه شي شوی دی نو هغه استریلیان دی یا دا کار چې دی ناون دی خو صفت یې په څه شوی دی په ایټالین پاکستانی کلچر از ا ډایورس کلچر پاکستانی ټیک شو پاکستانی مونږ وایو چې یاره د دې اوریجن د پاکستان نه شوی دی ما وانټ ټو بای ا بیوټیفول ملتانی ډریس ملتانی چې دغه د کوم ځای نه شوی دی اوریجن د ملتان نه شوی دی نو دې ته مونږ د ایڈجیکټیو اف اوریجن ورته مونږ وایو ټیک شو لکه اوس مونږ وایو چې یو څیز دی هغه د برټش نه راغلی کنیډین دی پاکستانی دی امریکن دی یا سپینش نو دا ټول چې دی دا زموږ سره څه دي د ایڈجیکټیو اف اوریجن دی